الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، کله نه چې نوی کال شروع شو نو څه داسې خلک وي چې د هغې په تېر کال کې څه نیمګړي کارونه وي، نیمګړي اچیومنټس وي، وایي چې دغه به پوره کومه. د نوي کال لپاره چې کوم نوي دغه وي هغه ځان ته څه ټارګېټس دي، ځان ته څه اهداف دي چې دغه اهداف به پوره کومه. خو په اسلامیا کالج کې د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې یو افسوسناکه پیښه چې کوم دی هغه مخې ته راغله چې د اووم سیمسټر یو طالب علم و، ضیاءالدین، چې هغه د شریعه اینډ لا ډپارټمنټ طالب علم و. هغه په دغه لومړۍ ورځ باندې د نوي کال چې کوم دی نو په دغه لومړۍ شپه باندې هغه خودکشي وکړه او دغه چې کوم شاته ډېر زیات سوالونه چې کوم دی نو هغه پرېښودل. د هغې نه پس چې کوم زموږ همکار نصر الله حسرت هغه تللی و په دغه اسلامیا کالج کې دغه چې کوم انتظامیه ده، طالب علمان دي او دغه چې کوم پولیس دي، د دغه ټولو سره هغه خبرې اترې کړي دي چې دغه وجوهات څه او دغه ټول چې کوم اثرات دي اوس په طالب علمانو باندې څه دي. نو اول ځو نصر الله حسرت طرف ته، بیا په دویمه برخه کې او پروګرام کې به موږ خبرې اترې کوو چې کوم د نفسیاتو ماهرین دي، کوم ډاکټران دي، طبي ماهرین دي، هغې سره به هم خبره کوو چې دي وجوهات څه دي. خو پروګرام کې اول ځو نصر الله طرف ته چې هغه په یونیورسټي کې د انتظامیې طالب علمانو او پولیس سره خبرې اترې کړي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده، تېرو ورځو کې په د اسلامیا کالج هارډینګ هاسټل کې یو 30 کلن طالب علم ضیاءالدین خودکشي کړې وه. دغه ضیاءالدین نومې طالب علم چې کوم دی نو هغه په اسلامیا کالج کې د قانون طالب علم و او په اووم سمسټر کې سبق ویو او دغه طالب علم تعلق چې کوم دی نو هغه د دیر سره و. د تېرو ورځو کې چې کوم دی نو هغه په هارډینګ هاسټل 11 نمبر کمره کې چې کوم دی نو خودکشي کړې وه. دغې خودکشۍ په اړه باندې به چې کوم دی نو موږ د کالج د انتظامیې سره او سره دغه چې کوم نږدې ملګري وو طالب علمانو نور د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. ورسره به دلته موږ د پولیس اهلکارو سره هم خبرې اترې کوو چې آیا د دغه پیښې وجوهات څه او دغه پیښې په اړه باندې اوسه پورې څومره پیشرفت شوی دی. راځئ چې ورشو هاسټل ته او په هاسټل کې د انتظامیې سره او طالب علمانو سره خبرې اترې کول. زه دا وخت هاسټل ته رادننه شوم او په هاسټل کې موجود یم. څنګه تاسو پته ده ضیاءالدین نومې طالب علم چې کوم دی نو هغه د اسلامیا کالج هاسټل کې چې کوم دی نو خودکشي کړې وه. دا هغه 11 نمبر کمره ده چې کوم ځای کې ضیاءالدین نومې طالب علم چې کوم دی خودکشي کړې وه. ما څه دا وخت د اسلامیا کالج انتظامي موجود د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. لومبی سره تاسو راته خپله پېژندګلو کوئ، د هغې نه پس راته سره دغې واقعې حوالې څه ووایي چې دا واقعه کله راغله او تاسو ته څومره وخت کې پته ولګېدله سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو سید کمال دی. زه د هاسټلو مشر یم، پرووسټ ورته وایي د اسلامیا کالج د هاسټلو مشر. او دا واقعه چې دا په 1 جنوري په شپه باندې د 31 دسمبر ایونینګ و، په هغې لیټ ایټ نایټ رایټ رادر ان میډ نایټ دا خبره شوې ده. دی په دغه شپه باندې 3-4 هلکان چې دي ځان له یو سپیشل فوډ ارینج کو او ځان له چرګ راوړو، دغه شانتې ځان له په خپله کوکینګ وکړو چې سبا نیو ایئر سټارټ کېږي. نو دلته کېناستل تقریبا د 11 بجو پورې دي دلته نه ملګرو سره ناست وو، دا 3-4 ملګري دي. روټۍ هم یو ځل وخوړله او بیا د ضیاءالدین مرحوم چې دی د خپلو ملګرو ته وویل چې زه روم ته ځم. دا 11 بجې د شپې ټایم و. دغه ټایم د ملګرو ورته وویل چې هلکه ته مونږ سره دغه شه سټې وکړه، نه ستا کلاس روممیټ چې دی هغه سم نشته نو مونږ سره ایسار شه. خو ده ویل چې نه زه یو 2 چپټرې د هغه کوم او د یو ملګري ته ویل چې سبا به ما رایخ کې نو بیا به د یو چپټر دواړه په شریک وکړو، هغې ته ماته مشکلات دي. نو همدغه شان دی بیا د پرېښو 11 بجې د خپلې کمرې ته راغی او سهار تقریبا په 10:50 باندې د یو ملګري ده ته میسج وکړو، د جواب ورنکړو. بیا ورته کال وکړو، د جواب ورنکړو. هغه وایي چې بیا ما داسې ځان تیار کړو چې رالم داسې تقریبا لږ ټایم پس نو بیا مو ورته ناکینګ وکړو. د بیا هم څه حرکت ونه کړو. نو بیا مې وایي چې ویده به وي نو بهرحال وي زه لاړم چې مې اوس که بیا رالم نو چې ناکینګ ورته کوو د نه اټینډ کوو. بیا هغه چاچاګانو ته ووایي، چاچاګان رالل. بیا هاسټل چې کې اویلیبل 5-6 هلکان نور مو، ونټر ویکیشن نو هاسټل خالي و.
ناغي چې رالل ناکینګ کو خو سره ریسپانس نو بیا دی دا د مرګروي او چاچاګانو دی دا شیشه ماته کړه چې دنه یو قتل نو اول دی پکیتا د سه هاپ کټ چې د پرتګاخو او لاندې هغه ډیډ باډي دیو قتل چې دیٹ واز لاینګ ان د ګراوند نو بیا دا غینه پس دا لکان خو ډیر پینیک کریټ شو او ټول وډنان او دا چې دی هغه مرال بیا انفارمیشن مونږ ترغه واشن سر سے تا دغه شان کمانډنټ تا نو ودن 10 منټس واشن سر سے کمانډنټ زمونږ ټول مرګري د فیکلټي اف لا دغه چې کوارډینیټر دی او دغه سټاف ته دغه د نور چیرمنان صاحبان ټول مستونټان د دلته راغون شو بیا مطلب ماغه دوران کې د پولیس کمانډنټ موجودګي کې مونږ دننه شو نو التا ډیډ باډي پزما کا او دا نیم پرتګاخ چې دا برز وړاندو نیم د مارې تاو او په بیډ کې یو داسې نوٹ لیکل شوی پروتو قلم په پروتو پاغه باندې هغه پلار ته اډرس شو نو هغه الفاظ چې هغه په سوشل میډیا باندې چې د ډیر فلوټ شوی دي چې راځه خپا نیم نه چا سره عشق ته محبت شته خو داسې یو ذهني کیفیت کې مبتلا یم چې دا غي وضاحت نشم کوله نو دغه یو میستری ده او لکه د سویساید دا کاس چې معلومول دي نو بهر حال دغه نه پس دا کرائم سین ولا چې د پولیس کال کړه لاغم ودینه نه راغیرال ټول ایویډنس هغه کلیر واغسته د کلیکټ کړي دي او دغه کې دیشي چې هغه کې کس نوې خبري خو ښکاری دا څنګه د هر طرف ناغیم دا بالکل هغه باندې کنفرم چې دا سویسایډل اټمپټ سر د طالب علم چې کوم دا په ووم سمستر کې او بیا د قانون طالب علم سر نو درته سر وایي چې تاسو دومره وخت تیر کوو سمستر تیر کړی آیا د طالب علمانو لخوا د پړه باندې چا شکایت کړو یا د لخوا تاسو ته شکایت راغلی په دې وو سمستر دوران کې سر ډیر سوال مو کو اصل کې د حیرت خبره مونږ د پردا ده چې د ډیر جولی سټوډنټو بل هارد ورکینګ مو او د چرته داسې ایکسپریشن په خپلم نو کړي نه د سټوډنټانو نه د داسې وایلیشن چرته په هاستل رول سره راغلی چرګې نه د غلط کار کړی دی او یا وایلیشن کړي د رولز او بس شعر او شاعري به هم کوله خو هنسموک او خو ټیک ټاک زندگی تیروله خو ټولو چې کم کوارټر سره د ریلیشن او سټوډنټسو یا دلته را سټاپ هونه غوي چر دا خاص کر دی چې هاستل کې پاتې او د ریکوست وکړو چیرې زموږ زلری دی او هاستل کلی ته نه زما بدلته 5 سټوډنټان چې واغه د وینټر ویکیشنز کې پاتې شول عموما موږ د ویکیشن کې سټوډنټان کلو ته ځکه لیګو چې دلته مور پلار سره ملو شي ګاونډیانو سره خويندرونو مور پلار سره رشتہ دارو سره د الیکشن ریفریش شي نو دی بار ویچره موږ نزو او سټډي دراته ایگزام په 6 تاریخو نو داغه وجه نه دی لمږ اجازه ورکو خو دی ته لکه څه داسې د کمپلینټ یا دا نو راغلی مهنتي مو خدا مرګري دغه ټول وی چر دې په د اخیرو ورځو کې داسې پریشان او ګم سم وندو سر د اسلامي کالج کوم د یو لوی تاریخي درسګاه ده سر اسلامي کالج کوم نور ځوانان دي داغي د پاره داغي د مسلو د پاره سر اسلامي کالج اوسه پورې کوم داسې اقدامات کړي او روانو ورځو کې سم پلانینګ د کوم تاسو اقدامات کوي چې طالب علمانو مسلې چې کوم دینو هغه په خو باندې سره حل کیږي دا سدا روزانه چې دا اسلامي کالج زمونږ الډي یو دغه وو چې هغه به سرمن کلاسز په فرایډے وکیدل خو دا حالات او دا دغه د شو چې یو سټوډنټس هم او د پیرنټس دغه کوارډینیشن ډیر زیات کمزور او دلته د سټوډنټس په دي سټډیز کې او کلاسونو کې دومره انتهایی ګم سمو چې سرمن کلاس وخت نه سټاپ هغه باقاعده دغه ریوایول شوه د سرمن کلاسز به په کې باقاعده سټوډنټس ته هم دغه کانټیکس کې خبرې کیږي او هغه کمپلسری کلاس وي دغه نه علاوه د دې د کونسلینګ سایکولوژیکل کونسلینګ د پاره زموږ د سایکالوجي ډپارټمنټ فیکلټي په مشره کې دغه ارینجمنت شوه د لکه دا بدیتا پراپر کونسلینګ بم کی بل مونږه په د ګروپونو کې سټوډنټس ګروپس کې دغه نه علاوه چې کوم زمونږه هاستل وارډنز دي یا
چیرمینان صاحبان دي په ډپارټمنټس کې او دا کلاس ریپرزینټیټیوز دي یا مانیټرز او پراکټرز دي دي ته ویلي چې داسې تاسو د څه قسمه کیس هم مخې ته راځي چې داسې څوک ډساپوینټډ دي او تاسو ته مرګرو ته پته لګي نو هغه خامخا مونږ ته وایي رپورټ کوي چې داغه مونږه لږ کونسلینګ کوو ګپ شپ ورسره لګو او داغه مسلې ته ته رسو نو دغه طریقه باندې مونږه لګي یو د دې کوششونه کوو چې انشاء څه واقعیا یا داسې څه کیس مخې ته راشي چې هغه پراپر ډیل کوو. سر اخیری پوښتنه کوم سر تاسو کو ګورئ نن سبا ځوانان چې کوم دي نو هغه هم د اکثر د مایوسۍ ښکار شي به دغه شان قدم اوچتئ سر تاسو په خپله د سټوډنټ سره تاسو سره انټریکشن ډېر کیږي ملاقاتونه ورسره ډېر کیږي د هغې مسلې هم تاسو اورئ دغه شانته کې په هاسټلو کې څومره طالب علمان دي هغې سره هم تاسو کینې باسئ سر څه وجه داسې کیدی شي او په دغه اړه باندې به زموږ ځوان کلو ته څه پیغام ورکوئ چې یاره د کم څیزونه داسې دي چې هغې نه بچ کړی شي او خپل ځوان چې کوم دی نو هغه خپل مستقبل چې کوم دی هغه روښانه کړي سر. ډېر ښه سوال دی وکړو داسې ده نصرالله بهي چې دا نوجوان نسل خو زموږ اساسه ده دا پلارانو مونږ ته ول کړي دي او بطور امانت ته دې مونږ خیال ساتو دا نظام دی له داسې جوړ دی چې په دې کې دی پراپر د دې خیال ساتلی شي او دې ته د هاسټل یا د هغې نه علاوه د هاسټلو نظام د ادارې نظام دې باندې ډېر غټو خلکو سوچ کړي ناستې پې شوي او دې د بهترۍ دپاره هغه جوړ کړي چې دې په هغې باندې عمل پیرایي نو داسې هېڅ قسمه دې ته څه مشکل مخې ته نه راځي لکه دا اوس مطلب د پټیم باندې خپل جای رهایش ته تلل او هلته چې کوم مقصد له راغلي دي هم هغه مقصد سره خپل اکټیویټیز هغه شان پراپر په لاین کې جوړول او په هغې ژوند تېرول دا د نوجوان نسل لپاره ډېر زیات ضرورت نو دې ته زمونږ دا یو پیغام دی والدینو ته چې خدای ته وګورئ د خپلو بچو چې چوټیانې کېږي نو ورته وایي چې راشئ لږ فرش شئ کور لږ وخت تېر کوئ راځي دي دلته د بچو د اټینډنس هم ګوري زیاتره سټوډنټان خو ښه دي ډېر زیات سټوډیس او دې کې لږ ډېري نو هغې سټډي نه کوي هغې هسې ګرځي راګرځي د مور پلار نه پیسې مو ولې هغه بل ځای ولګوي چې بیا ته موږ پیسې ویلو چېرې دا فوډ پیسې دي یا دا نو هغه بیا د دې سره نه نو هغه دې بل ځای لګولي نو پکار دی چې دا پلاران پسې راځي د اټینډنس لږ ګوري غټ توقعات دي که نه د پلاران هم دي زموږ ته هم دي او اسلامي کالج کې نو د دغې دپاره د دې فالو اپ ډېر زیات ضروري دی خو افسوس دا دی چې په پیرنټس کې ډېر کم کوز زه به دا وایم چې چېرته یو کس په سلو کې به داسې یا په زرو کې به 5-6 کسان داسې چې هغه به چېرته راغلي او د زوی رجسټر به یې کتلي په هاسټل کې به د واډن نه تپوس کړي چې دا زوی دا کنډکټ او د اوورال ناسته پاسته څنګه ده دا ډېره زیاته ضروري ده. قدرمن اردوونکو تاسو د پروسس خبرې اترې واورېدلې کو تاسو ګورئ ضیاءالدین چې کوم دی نو یو تکړه ځوان او د قانون طالب علم او هغه بیا دغه شانته کې یو قدم اوچتی نو دا زموږ د ځوانانو دپاره سوالینه هم ده او د هغوی دپاره یو سبق خبره هم ده کو تاسو ګورئ مور او پلار له هم دغه پکار دي او په دې باندې زور راوړل پکار دي چې خپل زوی کله تعلیمي ادارو ته راولېږئ نو په دغه تعلیمي اداره کې چې هغه سبق وایي نو هغې نه تاسو لوی توقعات هم لرئ نو دغې پکار ده دغه مور پلار له دغه والدین له پکار ده چې په زوی باندې چې کوم د نظر ساتي او زوی هر وخت پوښتنه کوي او هغه ادارې ته هم راځي چې په کوم اداره کې دا سبق وایي په دغه اړه باندې به چې کوم دی نو دلته چې کوم د هغه سره طالب علمانو د هغه د بیچ طالب علمانو د هغه رومیټو او دغه دلته چې کوم سبق وایي هغوی سره به هم د ضیاءالدین په اړه باندې خبرې اترې کوو. زما نوم اشرف علي دی د ضلع شانګلې سره تعلق ساتم او دلته د شریعه ان لا ډپارټمنټ د اسلامیه کالج په 7 سیمسټر سټوډنټ یم. ضیاءالدین زما کلاس فیلو یو او د کلاس فیلو سره موږ په دې هارډنګ هاسټل کې د 3 کالو نه موږ یو ځای پاتې کیږو خو بلکې ضیاءالدین یو زنده دل او خوشمزاج هلک و چې داسې ایکسپیکټ د هغه نه موږ هېڅ کله نشو کولی لیکن هغې سره هغه یو شاعر و او ډېر یو بهترین هغه چې زمونږ کم قسمه کم ایونټس په چې ارینج شو نو هغې له به ضیاءالدین ښکلا ورکوله خو دې سره نو ضیاءالدین په لاست ورځو کې داسې چې و نو دی ګم سوم او دې سره د مطلب دی داسې و چې دی څه ټینشن کې و نو داسې هېڅ قسمه لکه د چا سره هېڅ قسمه داسې ایکسپوز کړي نه ده چې آیا دته مسله څه ده. زما نامه میا ظفرالله خان دی زه د شانګلې سره تعلق ساتم او دلته هارډنګ هاسټل کې زه اسسټنټ مونیټر یم
زما د دې نه علاوه چې دی نو دې هاسټل کې زما 3 کال وشو. ضیاءالدین بای سر زمونږ د 3 کال هلته ډېر خوندور او ضیاءالدین بای ډېر آزاد مزاجه فرندلی او ډېر مضبوطی حوصلې والا انسان و. چې مونږ ریسنټلی دا کوم دا واقعیت چې شو نو په دې د وجې نه چې دا زمونږ څونې د هاسټل کوم هلکان چې دي نور د یونیورسټۍ کوم زمونږ ډپارټمنټ والے چې دي نو هغه لا اوسه پوره ټراما کې دي. ډېر زیات لکه خفګان دی په هغوی په منځ کې او بار بار چې دی نو د هغه یادونه ورته راتازه کېږي او داسې واقعې چې بیا نور کله هم کېږي نو د هغې د لاسه زمونږ کوم ځوانان چې کوم دي زمونږ کوم سټوډنټان چې کوم مونږ نو ډېر زیات چې دی نو مونږ ډسټرب کېږو منټلی ډسټرب کېږو. د هغې د لاسه زمونږ سټډي ته فوکس هم نه کېږي ایگزامز هم وي مونږ هغې ته هم چې دی بالکل فوکس نه شو کولی په د هغې په وجه باندې او زمونږ اوس هم چې دي نو ډېر هلکان چې کوم دي هاسټل کې لا راغلي هم نه دي ولې هغې وجه دغه ده چې هغوی لا په دې ټراما کې دي چې هغه د یادونه ورته بار بار راځي داسې نور هم واقعیات چې دي نو هغې د لاسه چې دي نو هلکان منټل ډسټرب کېږي. څه یم چې لاول طالب علمان چې دي نو داسې قسم سوچ ته ځي نو د هغې نه اولني پکار دی چې لکه خپل د مور او پلار دې سوچ کوي چې آیا زما نه وروسته زما د پیرنټس په څه کېږي به. دې نه علاوه چې دی نو دا سوچ دې هم کوي چې لکه زه آیا د خپل دا کار چې قدم وټاوم آیا ما سره بله لار شته کو نشته. خامخا داسې نه د انسان نیچر داسې دی چې خامخا هغه ته نورې لارې ښکاره کېږي. نو اولنۍ خبره دا چې لکه بالکل دې طرف ته دې سوچ نه کوي دې طرف ته دې بالکل لکه اړو دغه خپل سوچ نه کوي چې زه خامخا چې دې طرف ته دې لاړ شم خپل تعلیم ته توجه ورکړي او که خامخا داسې ډېرې زیاتې مسلې نو هغه دې خپل ملګرو سره کلوز کم سرکل چې د هغه فرینډس چې کوم دي د هغو سره دې شیر کوي. هغې نه علاوه د ټولو نه ښه فرینډز یم چې لکه هغه والد صاحب دی هغه سره دې شیر کوي خامخا د دې مسلې به حل روزي به. داسې پیښې چې څرنګه په د یونیورسټیو کې نن سبا ورځ په ورځ زیاتېږي نو داسې پیښې په د طالب علمونو باندې یو داسې نیګیټیو اثر پرېوځي لکه څرنګه تاسو ټول ته موږ ته پته دی چې اسلامیه کالج چې څومره هم سټوډنټس دي تقریبا لوور میډل کلاس سټوډنټس وي. دا یو ویلیج نه دی د یونیورسټي ته راځي نو د تقریبا ځان سره ډېرې مسلې په خپل ذهن کې رانیولي او یونیورسټي ته راشي. نو دلته که موږ وګورو نو دلته په یونیورسټۍ کې خپله هم دومره مسلې دي چې که زه هغه تاسو ته وړاندې که نو لکه یونیورسټي ډېره زیاتې لکه څرنګې لیټ فیسې دي څرنګې د 1% د کوم د هغه په لګي په سټوډنټانو باندې جرمانې په لګي هغه نه بعد چې کوم دي د هاسټلو کوم د شوکاز نوټس په نس مسلې باندې سټوډنټ ته شوکاز نوټس ورکوي. نو دا مسایل چې څومره سټوډنټس چې راځي نو د مسلو ته اکثر ډېر داسې سټوډنټ چې دې مقابله خو وکړي خو ځینې داسې سټوډنټس وي چې د دې مسایلو فیس نه شي کولی او هغې له وجې نه داسې یو حرکت وسي چې هغې باندې ټول ایز ا مسلم ټول مسلمانان په خفه او ایز ا سټوډنټس ټول سټوډنټس په خفه د مور پلار او د فیملی د ټول ملګرو ته خپل یو داسې صدمه پرېږدي چې هغه د زندګي پر بیا یاد ساتي. جی ضیاءالدین سرخوزه یو 2 ځله میلاو شوی پرسن نو دی خو یو داسې خالق شاعر مو او فلسفي مو فلسفه به هم ریډ کوله نو دی خو به همیشه موږ ته دا غوره سبق راکاو د همیشه به موږ ته دا نصیحت کوو چې لکه ژوند چې کوم دی ژوند چې کوم مسایل وي د هغې مقابله لکه څرنګه د انټرن هاسټلو ډیفرنټ مسلې وي نو د انټرن هاسټلو سټوډنټان موږ یو بل سره یو ځای کېږو په دې مسلو باندې خبرې کوو. نو د ما یو ځل په دې مسلو باندې خبرې کړې نو د ما ته دا ویلې چې مطلب په دې باندې تاسو صبر کوئ دا مسلې راځي په زندګي چې 4 سال دی خیر دی تیر بسی د یو داسې سټوډنټ سوچې لکه نور سټوډنټانو ته به صبر کوو نصیحت به ورکول. قدرمنو کتونکو د اسلامیه کالج پوهنتون د طالب علمانو او د انتظامی خبري اترې تاسو اوریدلې دا وخت زه د کیمپس تانې ته راغلم او دلته به هم د پولیس سره خبري اترې کوو چې د ضیاءالدین په هودکشۍ کې څومره پیشرفت مخې ته راغلی دی او اوس چې کوم پوسټمارټم ریپورټ راغلی دی په هغې کې چې کوم دی نو څه ویل کېږي راځئ چې ورشو او د هغوی سره خبري اترې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسدالله دی او SHO کیمپس یم پېښور یونیورسټي او دا ټول چې څومره ګریټر کیمپس دی دا ټول ما سره دې تاڼې سره راځي. د دغه وقوعې متعلق خبره شوه د ضیا باره کې ما ته تقریبا 12 بجې اطلاع وشوه چې هارډینګ هاسټل کې یو ماشوم سوسایډ کړی دی نو زه هلته ورغلم هم نږدې وم نو تقریبا 12 داسې خواوشا ورسېدم او کرایم سین مې کال که کرایم سین ټیم چې بس بیا راغی او موږ دننه ورغلو هم کته نو هغه مونږ چې کوم دی کرایم سین والا خپل چې کوم شواهد وغیره
هغه هغوی سیف کړل او هلک هغوی بیا لږ ساس که او کټ کې واچو. د دې کس چې کوم پوزیشن د ضیاءالدین نو هغه خو چې کوم بینګ ا پولیس افیسر موږ ته په ټریننګ کې میډیکل جوریسپروډنس چې کوم قانوني طب دغه د هغې باره کې لږ ډېر معلومات او موږ سټډي کړي وي نو په موقع باندې ایویډنټ و چې دا د هینګینګ کړی دی ولې چې په بدن باندې د هغه داسې خراش تراش یا داسې د ریزسټنس علامات نه او بیا د هغه چې کوم لیګل پروسیډینګ ظاهره ده موږ هغه هم پوره کوو د هغه چې کوم نوټ لیکلی هغه موږ ایکسپرټ له لیږو چې د هغې کمپیریزن وشي د هغه پریویس رایټینګ سره. نو پوسټمارټم رپورټ هم چې کوم دی د هغه لکه نور څه قسمه ډرګز وغیره یا دوایي یا اوورډوز داسې څه خبره نه وه هغه ټیسټ چې کوم ریزلټ و هغه هم نیګیټیو دي. د چې کوم ډیټ دی د پوسټمارټم رپورټ مطابق د ایکسپیشیا د وجې نه شوی دی دم ګټنې سه چې هغه هینګینګ د وجې مرګ کله بند شي نو ایکسپیشیا د وجې دا مرګ واقع شوی دی. اصل کې د دې ملټیپل وجوهات کېدای شي. زمونږ مور او پلار لکه د خپل بچی چې څوک هاسټل کې وي د هغه نه بالکل بېغوره کېدل نه وي په کار هغه سره ان ټچ یا خو چې کوم داسې چوټیانې کېږي دا واقع هم چوټیانو کې شوي دا نو ځان لري راغواړي یا د مور او پلار فریکوینټلی د هغه وزټینګز کوي د هغه چې کوم اکټیویټیز دي د خپل زوی نه د ځان خبروي د هغه د ملګرو سرکل سره. بل د فیملی پریشر د وجې نه چې یاره یو کس په یو سبجیکټ کې انټرسټ نه وي او هغه باندې به ته په زور باندې انجینیرینګ یا په دې باندې مویزم باقاعده شته دی چې یاره تاسو ستا د بچي رجحان کوم طرف ته دی دا هم یو فیکټر کېدای شي. بل د دې سوشل میډیا د دې انټرنیټ چې کوم موږ ابیوز کوو یو غټه وجه دا هم کېدای شي. نو یونیورسټیز او کالجز چې کوم دي دې د پکار ده چې مونږ دغه دی فریکوینټلی دغه راغواړي سایکټریسټ راغواړي د دې ماشومانو چې کوم سیشنز پکار دي چې د دې ماشومانو هغې سره انټریکشن کېږي نو هغې ته پته لګي چې د ماشوم رجحان کم سایډ ته دی. نو دا زه وایم چې د تعلیمي ادارو له پکار دی چې داسې سیشنز دي چې د ماشومانو سایکي ټیچرز ته پته لګي. اسلامیه کالج د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول پاکستان یو تاریخي درسګاه ده او دلته چې کم طالب علم تعلیم ترلاسه کوي د هغه د والدینو او د معاشري لوی امیدونه چې کم دنه وابسته او دغه معاشره او دغه والدین دغه سوچ کوي چې دغه طالب علم دغه ځوان به چې کم دی نو پر روان وخت کې د ملک او د قوم خدمت کوي او دغه طالب علم بیا دلته راشي او داسې قسمه قدم اوچتوي نه یوازې په کالجونو او په یونیورسټیانو کې نه بلکې د هغې والدین زړونه هم خفه کېږي او دلته چې کوم طالب علمان دي په هغې باندې هم لوی اسه پرې باسي. والدین له هم پکار دي چې په خپلو بچو باندې چې کوم د نو خیال وساتي د هغوی پوښتنه دې کوي او دغه شانته کې تعلیمي ادارو ته دې راځي او د هغوی پوښتنه دې کوي چې زما زوی زما لور چې کومه ده نو هغه په تعلیمي ادارو کې څه اکټیویټیز کوي او د هغې نه دې ځان خبروي. جی کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدلې د پولیس سره هم خبرې وشوې طالب علمانو سره هم خبرې وشوې بیا که وګورو په پاکستان کې د یو ریپورټ تر مخه په ټول نړۍ کې چې کوم دی نو ولکه خلک چې کوم دی نو هغه هر کال خودکشي کوي دا ډېر لوی تعداد دی چې په نړۍ کې ولکه خلک هر کال خودکشي کوي. بیا د دغه نه څنګه منې کېدلی شي دا خلک په دې باندې به خبرې اترې کوو. پروګرام کې موږ سره د مې ټیم دی وړه شاندمه کوو. د مې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو د خودکشیانو چې کوم په تعلیم یافته ځوانانو کې کم رجحان دی په کې اضافه روانه ده. په دې حوالې سره زموږ همکار عثمان علي هغې تلي او د یو سایکاټریسټ چې هغې کم دغه دماغو کم ډاکټر وي او هغې تشخیص کوي د هغې بیا علاج کوي د هغې سره خبرې اترې کړي دي. اول زو هغې طرف ته بیا پای خبره کوو. که موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا او خصوصي زموږ چې کومې جنوبي علاقې دي او کومې شمالي علاقه جات دي نو هلته کې د خودکشۍ په کیسونو کې بې انتها اضافه شوې ده. داسې یو کیس موږ سره یو څو ورځې وړاندې په اسلامیه کالج پېښور کې هم راغلی چېرته چې د 9 سمسټر یو ماشوم خودکشي کړې ده. نو په دې اړه موږ د یو ماهر نفسیات ډاکټر اقتدار احمد نه د هغه رای اخلو چې داسې کیسونه ولې راځي او د داسې کیسونو وجوهات څه دي څه عوامل دي چې هغه یو ماشوم یو د یونیورسټۍ یو میچور ماشوم دې سایډ ته د هغه رجحان ځي او هغه دومره مجبوروي چې هغه په خودکشۍ باندې مجبوره شي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ډاکټر صاحب په در په کیسونه موږ سره زی د خودکشي په خیبر پختونخوا کې نو دې څه وجوهات دي؟ ډاکټر اقتدار احمد روغانی کنسلټنټ سایکیاټریسټ تقریبا د 15 کالو نه د دې سپیشلیټي سره وابسته یم. بنیادی طور خودکشي چې کله انسان کوي نو د هغې نه مخکې د ذهن کې د په منټل سټیټ کې ډیر زیات یو تبدیلی والا رجحانات راځي. نن سبا چونکې د نږدو ورځو کې زموږ د خیبر پښتونخوا په یو ډیر داسې روحاني غوندې درسګاه کې د خودکشۍ دا مسله چې کله راغله نو د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې هم پرې باندې ډېر ډسکشنز شروع شو او پرنټ او الکترانیک میډیا باندې هم او د دې حوالې سره اویرنسز هم تقریبا ډېر زیات خلکو ذهن ته راغلل. بنیادی چې کله انسان دوه دریو فیکټرز نه تیریږي نو هغه بیا اخره کې ځي او خودکشي دا عمل چې کوم دی هغه سر انجام کوي. په دې کې څه فیکټرز داسې دي چې هغه انفرادي دي، انډیویژول فیکټرز دي، د انسان د ذات سره متعلقه دي چې هغې کې هغه یا خو د دې خانداني هسټري داسې موجوده چې په دې کې مخکې چا خودکشي کړي یا دا کس ته داسې کرونیک منټل النس نه تیریږي چې پای کې ډېر کامن نن سبا زموږ ډیپریشن دی، شیزوفرینیاز دي، بایپولر افیکټیو ډیسارډرز دي، یا داسې څه میډیکل کنډیشنز نه تیریږي چې په هغه ډېر زیات پینیک غوندي په هغې کې انسان ته ډېر درد کیږي یا هغه قابل علاج نه. نو دغه کس خلک یا چې کوم دي دی غواړي چې زه خپل ژوند ختم کړم. خو دا کوم چې انډیویژول کیس مونږ نن سبا ګورو نو په دې کې څومره چې ریسرچ او یا څومره زمونږ هغه معلومات دي د هغې مطابق دا ماشوم د ډیپریشن شکارو. خو زمونږ معاشره ذهني بیماری منیم ده، ذهني بیماری تر علاج کولو لپاره توجه هم نه ورکوي او دویم دا ده چې ډېر لوی د بدنامۍ یو داغ جوړېږي د انسان په معاشره کې چې دا کم کس ذهني بیمار دی یا د ذهني ډاکټر نه دی علاج اخلي نو دا شاید چې دا لیونی دی او دغه لیونتوب یا دغه سټیګمټایزیشن چې کوم دی موږ د علاج نه لرې کړي یو او د هغې رزلټ دا دی خودکشیانې ډېرې زیاتې کېږي. لکه چې کوم سټیټسټکس دي د هغې مطابق په چې کوم لیډینګ کاز اف ډیتس دي نو په هغې کې 10 نمبر چې کوم کاز دی هغه خودکشي د سوسایډ دی. او زموږ په خیبر پښتونخوا کې څنګه چې تاسو وایي زموږ په شمالي بیلټ کې ډېر زیات په هغې کې چترال بالکل آن دی ټاپ دی، هلته د فیمیل او د میل ریشو هم ډېره زیاته ده ځکه هلته خپل فیکټرز دي، غربت دی ډېر زیات، محرومیانې دي، د خلکو ډیپریشنز او منټل کنډیشنز ډېر زیات سټیبل نه دی. د دې نه علاوه چې کوم دی څه سوشل فیکټرز دي هغې کې زمونږ د خانداني رویې، زمونږ د ملګرتیاګانو د ریلیشنشپس هغه کمې، زمونږ د یو بل سره ناسته پاسته کې او هغه مجلسي غوندې ژوند چې کوم دی د هغې کمی، دا ټول هغه فیکټرز دي چې دا کنټریبیوټ کوي د انسان دې څیزونو ته. خصوصا د ینګ ایج کې زموږ فرینډ سرکل هغه دواړه سایډ باندې زه به دا ووایم چې کوم زموږ رومانټیک ریلیشنز دي هغه هم او زموږ چې کوم سوشل ریلیشنز دي د خپل خویندو ورونو سره تعلق، مور پلار سره تعلق، د ملګرو سره تعلق، د رومېټانو سره تعلق، هاسټل کې څوک پاتې کېږي هغه ډېر زیات ډسټرب دي، امبیلنس دي. او غټ ریزن یې دا دی چې مونږ ایکسپریس یو نه یو، خپله خبره چا سره شیر کوو نه چې زه کوم حالت نه تېرېږم. زمونږ د فیملی او د فرینډز او د پیرنټس هغه بانډز چې کوم دی دومره ویک شوي دي چې مور پلار ته دا پته نشته چې زما ماشوم د کم کیفیت نه تېرېږي او زه په ټایم باندې هغې څه علاج وکړم یا چا ماهر نفسیات ته وښیم یا چا سایکولوجیکل تھراپیز ورته وکړم. اوس نن سبا خیبر پښتونخوا کې الحمدلله د هیلث فیسیلیټیز ښه ډېر زیات دي، منټل هیلث پروفیشنلز هم ښه ډېر زیات دي او موږ پر خپل پریکټس کې روزانه بنیاد باندې داسې ګورو، روزانه داسې څوک نه څوک راځي چې یاره ډاکټر صاحب بالکل زما خو هغه ژوند نه امیدونه ختم شوي خو د علاج سره الحمدلله زه واپس ژوند ته رالم، ما خپل کاروبار شروع کړو، ما خپل جاب کې دلچسپي واخیسته. نو زمونږ دا سوشل پریشرز، سوشل سټیګمټایزیشن او د علاج نه ځان لرې پاتې کېدو نتیجه دی. اوس سوسایډ خو هغه یو کس وکړو خو تاسو به کتلي زما خیال دا دی چې د هغه دا پوسټ په دغه یوه ورځ کې د میلیونز نه زیات ویورز دي، د میلیونز نه زیات خلکو هغه شیر کړی دی، د میلیونز نه زیات خلکو ته پته ولګېده چې خلک سوسایډ هم یو کار دا کیدی هم شي. دویمه دا خلکو چې هغه کم مایوسه خلک دي، کم ډیپریسډ خلک دي نو هغې ته هم یو لار میلاویږي چې داسې صورتحال دی. خو که په پازیټیو انداز موږ واخلو نو دا هم یو اویرنس دی
چې ماشاءالله نن تاسو راغلي دغه شان نور مونږ چې کوم څومره پلیټفارمز یا ټول به استعمالو چې د دې منټل هیلث النس حوالې سره او د منټل هیلث حوالې سره اویرنس هم پیدا شي او خلک د دې مهجاني کیفیت نه مونږ بهر هم راوباسو. ډاکټر صاحب تاسو خبرو کو د شمالي علاقه جات نو الته کې موږ ډیټا کتل نو 2019 کې الته کې 21 کیسز راغلي 75 کې نو دغه انسان سوشل سرکل یا دغه فیملی فرندز اخو ټیک د هغه اثر شته. نو آیا موږ ګورو زیاتره شمالي علاقه جات نو د موسم یا د ابو هوا د اثرات شته د انسان په منټل هیلث باندې یا خودکشي سایټ د رجحان زی تاسو وایي؟ مونږ یو بیماری یادو هغې ته مونږ سیزنل افیکټیو ډیسارډر وایو. هغې کې داسې کېږي چې کله موسم بدلیږي نو د دې سره د انسان افیکټ موډ دا چې کوم دی دا چینج کېږي. خصوصا د سرکیډین ریدم نه سحر نه ماښام پورې دا ورځ چې تېرېږي نور اوله راوخیږي بیا تیز شي بیا سلو شي بیا غایب شي بیا شپه شروع شي. د دې ټولو ډېر زیات اهمیت دی. دننه د انسان په بدن کې چې کوم د سیراټونین او ډوپامین لیولز دي ټول ډایرکټلی د سن لایټ سره ریلیټډ دي. نو هر هغه علاقه چې په کم کې د سن لایټ ایکسپوجر کم دی یا الته سن لایټس کم دي د هغې خلک په منټل النس کې زیات مبتلا دي ځکه چې د هغې د هغه نیچرل پروسیس اف دس نیورو ټرانسمیټرز چې کم دی هغه نه جنریټ کېږي. د هغې په وجه باندې د دې موډ ډاون وي د هغې ډیپریسډ وي د هغې دا نور شیزوفرینیا بایپولر دا بیماریانې هغې کې ډېرې زیات دي. تاسو 2019 ډیټا شیر کړه 2022-23 والا چې کوم ډیټا وه د دې نه هم زیاته خطرناکه ده او د هغې بنیادي ریزنز هم دا جیوګرافیکل ډسټریبیوشن دی دا چې کوم زمونږ دی. بیا دویم هغې کې زمونږ هلته پیرنټینګ سټایل چې کوم دی ډېر زیات سټریک دی هغه نان فرینډلی دی. مونږ د خپلو ماشومانو سره هغه روم او پوټینشل ونه ورکوو چې هغه راشي زموږ سره خپل ډسکشنز وکړي مونږ د هغې سره د هغې پرابلمز او د هغې سلوشن طرف ته لاړ شو. نو دا سوشل پلس جیوګرافیکل چې کوم فیکټرز دي دا هم کنټریبیوټ کوي او څنګه چې ما د سیزنل افیکشن خبره وکړه چې کله موسم بدلیږي نو په دې ټایم کې تاسو معمولا هم ګورئ په دا سوسایډ چې کمپلینټ سوسایډ دا خلک هم په دې وخت کې کوي. دې ټایم کې هغه سن لایټ کم شي زموږ هغه ریسپټرز هغه انداز باندې جوړ نشي کوم چې زموږ جذبات احساسات ایموشنز او فیلینګز کنټرول کوي په د هغې رزلټ بیا دی. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې کله یو انسان د خودکشۍ سایټ ته ځي نو دا د یو ورځ دوه ډیسیژن نه وي دا یو هفتې نه میاشت نه دوه نه دا یو رواني. نو زمونږ والدین یا زمونږ چې کوم فیملی د مشرانونه دي هغوی منځ کې دا ګیپ دومره ګیپ ولې دی چې هغوی خپل بچي باندې پوه نشي او د هغه په وخت باندې علاج وکړي. ډېره ښه خبره تاسو وکړه چې کوم کس سوسایډ کوي که نه نو دی د سوسایډ کولو نه مخکې 100 ټایمز دی تھنکینګ کوي 10 ټایمز بیا دی پلانینګ کوي او 1 ټایم بیا دی اټمپټ کوي. هغه اټمپټ سکسیسفل هم کیدی شي او هغه نان سکسیسفل هم کیدی شي. ریزنز یې همدغه دي چې 100 ټایمز یو کس سوچ کوي نو د هغه نه مخکې خو به هم د هغه په موډ کې د هغه په بیهیویرز کې د هغه په چال چلن کې ډېر زیات فرق راغلی خو موږ هغه نه محسوسوو ځکه موږ څنګه خبره وکړو موږ غواړو ده چې زه پلار یم زما روب داب دی په کور باندې برابر وي. زه فیملی سربراه یم نو چې زما د خبرې نه اخوا څوک خبره نه کوي. حالانکه بنیادي او تبدیلي راغله په دې کوم دا زمونږ دا جنریشن روان دی خصوصا مونږ یو د لاست سنچري پیداوار او دا اوس چې کوم خلک دي نو دا د دې سنچري پیداوار دی زمونږ د دې په منځ کې ډېر زیات لوی ډفرنس دی. یو لویه ډایلیما ده. هغه جنریشن ګیپ فل کولو دپاره زمونږ سره هیڅ پلانینګ نشته نه موږ له ګورنمنټ دا پلانینګ راکوي نه موږ په خپله باندې کوو نه موږ چې کوم دا ټیکنالوژیکل وارز دي یا دا سیزونه دي د دغې نه دا فایده اخلو چې موږ دا ګیپ په خپل منځ کې ریډیوس کو کمی کو او یو صحتمند معاشرې جوړه کو کار وکړو. ډاکټر صاحب که موږ وګورو د انسان وجود چې کوم دی د دوه څیزونه جوړ یو روحاني څیز دی یو چې کوم دی جسماني مادي څیز دی. نو په مادي څیز کې که موږ د سر ته فالټ راشي بیماري راشي د هغې موږ علاج کوو خو روحاني سایډ باندې موږ بالکل کار نه کوو. څه وجه کیدی شي ولې موږ شرم محسوسوو چې موږ یو ماهر نفسیات سایډ ته لاړ شو او موږ چې څنګه موږ جسماني چې څه مسلې راشي په بدن کې څه فالټ راشي د هغې علاج کوو نو موږ له پکار چې دغه ته هم لاړ شو نفسیاتي مسلې موږ د هغې یو کازز ګورو د هغې علاج څه دی ټریټمنټ څه دی نو ولې موږ شرم محسوسوو دی. دا بس یو ډېره لویه ډایلیما ده او بنیادي په دې پوینټ که موږ کار وکړو
نو ان شاء الله موږ ډیر زیات ژوندونه بچ کولی شو، موږ ډیر زیات اجره ویګر چې کوم دی هغه هم سنبالولی شو. دا سټیګمټایزیشن خبر زه بار بار کوم که موږ دلته خلک دا ګڼي چې که زه ماهر نفسیات ته لاړم یا اعصابي سپیشلیسټ ته لاړم یا سایکیاټریسټ ته لاړم نو بهر ما خلک به دا ګڼي چې زه لیونی یم، حالانکه لیونتوب هېڅ هم نشته. څنګه چې شوګر بلډ پریشر علاج کول باندې مونږ نه شرمېږو، دغه شان په ډیپریشن، بایپولر، انزایټي ورسره چې کوم نور داسې منټل النسز دي د هغې په علاج باندې مونږ ته شرم نه دی کول پکار. ځکه چې کله ته یو انسان ډېر زیات زما یو مثال خوښ دی هغه دا دی چې کم خلک بهر په دې روډونو پراته دي که نه دا نشې کوي، هغه فزیکلی ښه اکټیو دي، ټیک ټاک خلک دي، د هغې چې کوم سیز کار نه کوي هغه د هغې منټل النس دی او د هغې په بنیاد باندې معاشرې نه کټ اف دي او د هغې څه حیثیت او څه رول نشته. نو موږ له خپل ذهني صحت، د خپل اعصابي او نفسیاتي صحت هم دومره خیال ساتل پکار دي څومره چې موږ خپل جسماني صحت خیال ساتو. د اخري خبره دا کوم چې داسې هېڅ ګولۍ نشته چې هغه انسان یو ځل شروع کړي و چې زه په دې باندې عادت کېږم. زموږ بیماران سره زیات دا غمي کله د انسان په باډي کې یو لیول دی چې هغه پوره شي د سیراټونین، ډوپامین وغیره وغیره، نو دغه ټیبلټس به انسان خپله باندې سټاپ کولی شي، ضرورت نه د 3 نه 6 میاشتو پورې د هرې بیمارۍ علاج دی، انسان به ټیک ټاک وي. ډاکټر صاحب یو اهم کوېسچن چې لکه موږ به خپلو بچو ورونو کې موږ به څنګه د هغوی پهچان کوو چې ده کې د احساس کمترۍ ښکار شوی ده یا ده کې د خودکشۍ څه داسې علامات چې هغه موږ وپېژنو، خپل بچو ته موږ ګورو پای کې موږ هغه علامات وپېژنو او بیا موږ د هغوی ټریټمنټ وکړو. بنیادي طور یو خو د انسان په رویې کې تبدیلي راځي، بېجا غوسې شروع کړي، ماشومانو خبرې پې بدې لګي، د سوشلی ایسولیټډ شي، هغه محفلونو ولا خوند نه ورکوي، کوم محفلونو کې به چې مخکې دی ناست و خوند به یې ترې اخیستو، کار ته زړه نه کېږي. همداسې سټوډنټان تاسو د دې ماشوم ټریک ریکارډ چې وګورئ نو هغه لاست 2-3 منثس کې ډېر ابسنټیزم کړی دی، سکول کالج ته چې کوم دی، یونیورسټي یا خپل جاب وغیره، دې کې د انسان زړه بیا نه لګي چې زه دا کار وکړم. موږ دې ته انهیډونیا وایو، بالکل هسې یو مړی غوندې لاش ګرځي انسان، د خوب ډسټرب وي، غوسه ډېره زیاته مین فیکټر دی پکې چې دا کېږي، او د دې نه بس د اګریسیو شي، وربلی فرس فزیکلی کور کې کنځلې منځلې وهل ټکول دا څیزونه شروع کړي. نو موږ ته بنیادي د خپلو ماشومانو په دې څیزونو باندې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. نن سبا ډېر زیات چې کوم څیز کامن دی یا د دې طرف ته د بوتلو دی ډېر شارټ کټ باندې هغه ډرګز دي، نو د خپلو ماشومانو یا د خپلو نیر اینډ ډیرز د دې څیز باندې هم نظر ساتل پکار دي چې هغوی داسې کمپنۍ خو نه ده جاین کړي چې په هغې کې د ډرګز یوټیلایزیشن ډېر زیات دی، د ډانس ګولۍ دي، آیس دي، چرس دي، پوډر دي، بلا څیزونه نن سبا مارکیټ ته راغلي دي چې هغه ټریګر کوي دا فیکټرز چې انسان بیا اینډ اپ کوي خپل لایف سوسایډ باندې. ډاکټر صاحب یو اخري کوېسچن کوم، دا راته ووایي چې اوس د کم کیس موږ سو شو په اسلامي کالج کې، نو دې نه پس د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان وکړو چې موږ به داسې په جامعات چې کوم دي یا کالجز دي پای کې موږ سیشنز کوو د نفسیات متعلق، نو آیا دا سیشنز به څومره کارآمد دي؟ ځکه چې که دا سیشنز کېږي نو دا به یو اجتماعي پروسس باندې کېږي، نو زه وایم چې په هغې کې به یو ماشوم خپل ځان هغه شان ایکسپریس نه کړی شي څومره چې د هغه انفرادي انټرویو وکړی شي، نو تاسو څه وایئ دې باندې؟ اصل کې دا اقدام ډېر زیات خوشایند دی. دې ته مونږ ګروپ سیشنز وایو او بیا ورته انډیویجول سیشنز وایو. ګروپ سیشنز دی چې هغې کې یو ماس ته یو 1000 با 2000 خلکو ته د سوسایډ حوالې سره د هغې څنګه چې مونږ دلته اوس خبرې وکړي د هغې د علاماتو د پریونشن باره کې یو اوورال ډسکشنز ورشي. بیا په دې ګیدرینګ کې هر هغه کس چې هغه ګڼي چې یاره په ما کې دا علامات موجود دي نو هغه پک کول او هغې د انډیویجول تھراپي لپاره اسیس کول او بیا هغې ته مخکې ګایډلاینز ورکول، دا بنیادي د دې اویرنس کمپینز مطلب یې. خراج تحسین هم پیش کوم د فیصلې کولو لپاره، او دویمه دا ده چې لازمي هم ده چې په هر ډپارټمنټ کې اټلیسټ یو سایکالوجسټ وي، په میاشت کې یو سایکیاټرسټ وزټ سي او دغه اکټیویټي مسلسل رواني چې دا زموږ صرف یو وختي نه وي چې مثلا واقع وشو سبا له موږ سیمینار وکړو بس بیا ختم شو. د دې ټولو عواملو نه موږ خپل نن سبا یوت خبر کړو چې ژوند څومره قیمتي دی، ډرګز نه به موږ څنګه ځان ساتو، خپل ډپریشن سره به څومره، خپل سټریسز سره به څنګه فایټ کوو. دا ټول ډېر اسان غوندې کار دی، خو همدغه شان اجتماعي کوششونه چې کله شروع شي نو انشاءالله د دې را مخنیوی چې کوم دی د په پریونشن باندې ډېر اسانۍ سره انشاءالله قابو راوستی شو موږ.
جی کتونکو دغه د زموږ همکارو عثمان علي د سایکاټریست سره خبرې اترې کړې وې. دغه شانتې بیا داسې چې کوم د ذهني صحت په حوالې سره کلینیکل سایکالوجست چې هغه دغه دوايانې خو نه لیکي، هغې تیراپیست کوي، هغې چې کوم د هغې سره مشاورت کوي، د هغې سره سیشنز اخلي د دغه مختلفو بیمارانو سره، او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی د هغې علاج چې کوم دی نو هغه کېږي. د هغې سره به هم خبرې اترې کوو، خو موږ سره پروګرام کې د مې ټیم دی وړه شندمه کوو. پس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. مخکې د مې نه وړاندې چې کوم دی نو د یونیورسټي کې چې کوم طالب علمانو هلته چې کوم انتظامیه وه، پولیسو، د هغې سره خبرې اترې وشوې. بیا چې کوم سایکاټریسټ و، د دماغو چې کوم ماهر ډاکټر و، د هغې سره هم خبرې اترې وشوې. اوس به پروګرام کې د کلینیکل سایکالوجست هم د هغې نظر اخلو چې دغه خودکشیانو چې کوم دا رجحان دی په دې کې د دې وجوهات څه دي، څنګه پکې کمې راتلی شي. په هغې حوالې سره زموږ همکار عثمان علي د یو کلینیکل سایکالوجست سره خبرې اترې کړې دي. زو هغې طرف ته. پروګرام کې موږ سره کلینیکل سایکالوجست مریم پرویز موجوده ده. په دې خودکشۍ باره کې نور تپوسونه د هغې نه کوو چې هغه دې باره کې څه وایي. جی مریم پرویز صاحب، یہ آپ مجھے بتائیے کہ جو خودکشی کے جتنے بھی لوگ خودکشی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ خودکشی کے حوالے سے اگر ہم بتائیں تو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی مریض یا کوئی بھی انسان خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے. خودکشی جو ہے وہ ایک سڈن پروسیس نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جو کہ خودکشی کرتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے ہو کر گزرتا ہے. جیسے کہ پہلے وہ باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے، اس کے حوالے سے اس کو آئیڈیشنز آتی ہیں، مختلف سوچیں آتی ہیں. اس کے بعد وہ پریپریشن کرتا ہے، جیسے کہ فائر آرمز یا مختلف اوزار ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، یا ان کو ایسی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں اپنی زندگی لینے کی، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ پلاننگ کے تھرو وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. سو جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس کے پیچھے ان کی نیگیٹو تھنکنگ، وہ پروسیس بہت ہی اسٹارٹ سے جاری ہوتا ہے، جس کے بعد وہ پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی مریض آپ کے پاس آ جائے نا، تو آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض خودکشی کی طرف جا رہا ہے، کیا علامت ہے، اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جیسے کہ ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ان میں ڈفرینٹ سائنز اینڈ سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیہیویئر چینجز، کچھ سوشلی وہ وڈرال ہوتے ہیں، لونلینس کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں، اور ان کی اگر تھنکنگ پیٹرن کو دیکھا جائے تو نیگیٹو تھنکنگ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، ہوپ لیسنس ہوتی ہے، مایوسی والی سوچیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں، سیلف ہارمنگ بیہیویئر ہوتا ہے ان میں. تو اس طرح کے پیشنٹس اگر آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو کہ ان کے بیہیویئر میں یا ان کے تھاٹ پیٹرن میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تو زیادہ تر وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اگر اس کے بارے میں سیشن منعقد کی جائے نا، تو بینگ کلینیکل سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اجتماعی سیشن کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، یا اگر ہم کسی کی انفرادی، اگر کسی کا ہم انٹرویو لے لیں یا ان کے ساتھ ہم آپس میں بات کر لیں تو خود کو اسی طرح مطلب اپنے آپ کو واضح کر سکتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ انڈیویژول سیشنز لیے جائیں، ان کو سوشل سپورٹ دیا جائے، اور اگر آپ اجتماعی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. جیسے کہ جو لوگ اس طرح کے مطلب کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں یا اس طرح کے ڈس آرڈرز میں ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہے یا بارڈر لائن پرسنالٹیز ہیں، سو ان کو ہم پہلے سے تھوڑی بہت اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ آپ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور سوسائڈ کی طرف نہیں جا سکتے. بٹ اگر انڈیویژول سیشنز ان کے ساتھ کنڈکٹ کیے جائیں، ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو سوشل سپورٹ دی جائے، تھیراپی، کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. کاؤنسلنگ میں زیادہ تر ایسے پیشنٹس کو سوشل سپورٹ تو دی جاتی ہے، بٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ تھیراپیز جیسے کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی جو بیسیکلی ان کی کوگنیشنس پر کام کرتی ہے، ان کی بیہیویئر موڈیفیکیشن پر ہم کام کرتے ہیں، کس طرح سے وہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر سے بچ سکتے ہیں اور اپنے ایموشنس پر، اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں.
تو بیسیکلی اسی حوالے سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوشلی وڈرالڈ ہے یا وہ آئسولیٹڈ ہے یا وہ آپ کو ان کے اندر کچھ ایسے بیہیویئر چینجز نظر آ رہے ہیں, تو آپ بجائے ان کو ٹانٹ کرنے کے یا ان کو بالکل ہی الگ کرنے کے آپ ان کو سوشل سپورٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے تو آپ بے شک ان کو کاؤنسلنگ کے لیے لا سکتے ہیں, آپ ان کو پروفیشنل ہیلپ کی طرف لا سکتے ہیں. صرف یہ کہ آپ گھر میں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا سپورٹ دیں سوشلی کہ ان کو لگے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ اس طرح فیلنگ آ رہی ہے, لونلینس کی فیلنگ آ رہی ہے یا انزائٹی کا میں شکار ہو رہا ہوں یا ڈپریشن کا, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسے لوگوں کو فیلنگس آ رہی ہیں کہ وہ لونلینس کی طرف جا رہے ہیں یا ان کو انزائٹی ہو رہی ہے, تو ایسے میں وہ پروفیشنل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اور زیادہ تر ایسے پیشنٹس جن کو ایسے سمٹمز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لونلینس کی طرف یا سوشلی وڈرال ہیں اس طرف جا رہے ہیں, اور تو بے شک وہ پھر کاؤنسلنگ کے ذریعے سے, تھیراپی کے ذریعے سے بھی ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. اور ان کیس اگر ایمرجنسی سچویشن ہے تو ایسے میں کچھ ایسی ایمرجنسی ہیلپ لائنز ہیں جو کہ ان کے لیے کریٹ کی جا سکتی ہیں, وہ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فوری طور پر وہ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. سوسائڈ کے کازز اور رسک فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ جو لوگ ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز سے گزر رہے ہوتے ہیں, جس میں ڈپریشن یا ڈفرینٹ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز یا بائی پولر پرسنالٹی ڈس آرڈر, وہ زیادہ تر اس کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹراما یا ایبیوز فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ سبسٹینس ایبیوز, الکوہل کا یوز یا ڈرگس کا استعمال, اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اور ہر سال تقریباً 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, جس میں سے میل کا ریشو جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو فیمیل زیادہ ہے ڈیتھ ریشو. بٹ یہ ہے کہ فیمیلز کیونکہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو زیادہ تر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی طرف جاتی ہیں. سو اگر ہم ان کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کی طرف نہ جائیں, تو ہم ان کو ایموشنلی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے بھی اور اویئرنیس کے ذریعے سے بھی ڈفرینٹ پروگرامس کے تھرو ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو کہ ایسی سوسائڈل آئیڈیشنس کے ساتھ ہیں اور ایسے پرسنالٹی پیٹرنس کے ساتھ ہیں جو کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, سو اویئرنیس کے تھرو ہم ان کو سوسائڈ سے بچا سکتے ہیں. جی کتونکو تاسو پروګرام وکړو دغه په اسلامي کالج کې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه, د هغې په تناظر کې د طالب علمانو سره, د هغې اسلامي کالج انتظامیې سره, د پولیس سره, د سایکاټریسټ سره, دغه شانتې د کلینیکل سایکالوجست سره, ټول سره خبرې اترې وشوې او ټول هم په دې خبره باندې زور راوړو چې والدین په دې کې ډېر زیات کردار ادا کولی شي. والدین چې کله هم هغې ته پته ولګي چې د هغې د بچي په رویه کې څه تبدیلي چې کوم ده نو هغه محسوسېږي, نو پکار ده چې هغه یو خو د هغې سره هره خبره شیر کوي, د هغې د خپل یو دوست غوندې چې کوم رویه د خپلو ماشومانو سره یې هغه ساتي. د هغې سره سره چې کله هم داسې څه د هغې په رویه کې څه تبدیلي دې ته په نظر راشي, نو پکار ده چې د ماهر ډاکټر سره هغې د دغه ماشوم معاینه وکړي او بیا چې کوم ذهني دباو یا چې کوم نور مختلف وجوهات دي د هغې وجوهات معلوم کړی شي او د هغې حل چې کوم دی نو هغه تجویز کړی شي. او دغه شانتې دغه چې کوم یو رجحان روان دی په تعلیم یافته ځوانانو کې په دغه طریقه باندې په دغه افسوسناک چې کوم واقعات دي په هغې کې کمې راتلی شي. همدې سره د پروګرام وخت سره ته رسي, اجازت غواړو. د الله په امان.